الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ د جلسې چې کو پروټیسټ کو احتجاجونه کو په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې د دې واحد مقصد دا ده چې عمران خان را آزاد شي لیډرشپ را آزاد شي په دې ملک کې د آئین او د قانون بالادستي راشي پارلیمنت مضبوط شي چې فیصلې په پارلیمنت هاوسز کې کیږي کو هغه لوور دی کو اپر دی او ان شاء الله تعالی مونږ به دا جدوجہد جاری ساتو تر هغې پورې چې څو پورې عمران خان نه دی آزاد شوی او مونږ له چې په 8 فبروري باندې کم منډیټ د پاکستان تحریک انصاف دغه خلکو پټ کړو چې هغه مونږ ته واپس نه دی راکړی نو تر هغې پورې مونږ په آرام نه کینو څنګه چې تاسو ته پته ده نن یو عظیم الشان جلسه ده د ثوابې انټرچینج قیام الطعام کې پاغي کې با وزیر اعلی صاحب او د پارټي قیادت چې کوم دی نو یو قرارداد پیش کی او هغه قرارداد بدای هغه به تاسو وره پاغه جلسه کې چې پاغي کې مونږ یو ټایم لاین ورکو او هغه مونږ خپل مطالبات کو چې په دې مطالباتو باندې د پاکستان د آئین او د قانون د لاندې زمونږ لیډر عمران خان را آزاد کړی شي او کو چېرې دغه شانتي هغې ونه کړو نو مونږ به بیا یو فاینل کال ورکو چې په هغه فاینل کال کې به ډو اور ډای مونږ به هر کوشش بکو چې مونږ هغه خپل چې کم دی نو پروټیسټ کم فاینل کال ورکو چې هغه مونږ په هغې کې کامیاب شو عمران خان مونږ را آزاد کو انشاءالله تعالی تاسو ته پته ده دغه 26 ترمیم چې کم دی نو هغه د پاکستان په مفادو کې بالکل نه دی ځکه چې دغه منډیټ چور دی دغه ایکچوال منډیټ دی سره دی نه چې کم اخري نمبر باندې خلک راغلی و هغې له په لکونو ووټ ورکو او دغه ایوان ته یې ورسول د خپل مقاصد د اچیف کولو دپاره نو زه دا وایم چې دا ټوټلي د یو خپل د ځان د خپل مقصد دپاره دی دا کړی دی او انشاءالله تعالی چې کله زمونږ حکومت راشي نو مونږ به په دې باندې ریویو کو مونږ به دا ګورو چې دا په دې کې د ملک فایده څومره ده ځکه چې دا د ذاتي مفاد دپاره دغه ترمیم شوی دی او بیا پکې فردر چې کوم امنډمنټ شوي دي نو د دې پاکستان تحریک انصاف ټول مشران هم خلاف دي او د پاکستان عوام هم چې کوم دی نو د دې خلاف دي انشاءالله تعالی د دې مخنیوی به مونږ د مختلفو فورمز باندې په عدالتي لیول باندې په قانوني لیول باندې به چې کوم دی نو مونږ کو انشاءالله تعالی د دې به خامخا مخنیوی کوو